ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او دغه جواب کې یو ملګری تپوس کړی دی او دام ډیر یو ضروری پوښتنه ده او تپوس یې دا کړی دی چې مونږ داسې اورو علماء کرامو نه اورو چې په لسم خاص کر صرف په لسم محرم الحرام باندې کوم یو انسان په خپل بچو باندې په کور کې په رزق کې په خوراک کې لګه فراخي وکا لګ وسعت وکا یعنی عام چې کوم معمول دی دا غینه لګ زیات شی په اخري یو دوه شیان درې شیان کور کې پاخه کا په خپل بچو باندې اخري نو آیا چې دا خبره مونږ اورو چې بیا به په دغه انسان باندې الله تعالی ټول کال وسعت او فراخي به الله تعالی په د باندې په مال کې په خوراک کې په سکاک کې به الله تعالی په د باندې فراخي راولي چې دا خبره مونږ اورېدلې ده آیا دا خبره صحیح ده که صحیح نه ده دا سوال یې کړی دی دا یاد لرئ بالکل دا خبره په احادیثو کې شته دی اگر چې د احادیثو بعضې راویان علما فرمایي چې لږ ضعیف دي یعنی زیات نه زیات دا حدیث به ضعیف حدیثي بلکې ډیرو طریقو باندې دا حدیث چې دی په کتابونو کې لږه مسند رزین کې هم دا حدیث شته دی مسند احمد کې هم دا حدیث شته دی امام طبرانی هم دا حدیث روایت کړی دی صحابه کرام هم په دې عمل باندې تجربه کړې ده تابعین هم په دې عمل باندې تجربه کړې ده نو مطلب دی چې دا عمل ثابت دی او دا عمل بالکل د تجربې نه صحابه کرام متابعین په هغه باندې تجربه هم کړي تجربې نه وتلی عمل دی حدیث خدا سے دی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کوم یو انسان په لسم محرم الحرام باندې په خپل بچو باندې پر رزق کې لږ وسعت او فراخي وکړه د خپل وس مطابق خدای پاک جل جلاله په دغه انسان باندې په ټول کال کې به الله تعالی د په مال حال او پر رزق کې به الله تعالی وسعت به پیدا کا الله به فراخي پیدا کا بالکل دا حدیث ته دی او بیا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مسند رزین کې دا خبره شته دی هغه دا خبره کړې ده چې صحابه کرام په دې عمل باندې تجربه کړې ده او بیا خصوصا سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ان قد جربناه او فوجدناه كذلك نو سفیان ثوری فرمایي چې په دې عمل باندې مونږ په خپل باندې تجربه کړې ده چې مونږ په خپل بچو باندې په دغه ورځ باندې یوم عاشورا لسم محرم الحرام باندې ما په خپل بچو باندې وسعت کړی دی په خوراک سکاک کې ما تجربه کړې ده سفیان ثوری فرمایي چې لوی امام دی محدث دی تابعی دی لوی جلیل القدر شخصیت دی هغه فرمایي چې ما تجربه کړې ده بالکل په دې باندې خدای پاک مونږ باندې په ټول کال باندې وسعت او فراخي راوستلې ده نو بالکل دا ثابت دی په شریعت کې که چا وسوي په لسم محرم الحرام یعنی چې هغه ته د عاشورې ورځ ویل کېږي په هغې باندې خپلو بچو باندې خپل وس مطابق چا وسعت وکړه انشاءالله تعالی غونډ کال به الله جل جلاله په هغوی باندې فراخي راولي